سفیر امن عبدالرزاق افریدی، ضلع خیبر عوامي نېشنل پارټي ضلعي صدر. نو زه خو به دا خبره وکم چې د امن په حواله باندې علاقایي خبره به وکم، د خپل وطن ضلع خیبر خبره به وکم چې د دې دپاره په امن کې مونږ کوم کوشش کړی دی تر اوسه پورې چې په هغې باندې مونږ ته سفیر امن لقب هم میلاو شوی دی. دا یو هغه کوشش دی چې د دوو فریقینو په منځ کې کومه خوني دشمني راشي، د هغې دپاره مونږ دومره کردار ادا کړی دی چې هغه دشمنۍ چې د خلکو په سوچ کې او په یقین کې نه راتله چې دا دشمني به ختمه شي یا به دا په ورورۍ باندې بدله شي. الله تعالی مونږ له دومره همت راکړلو چې په هغې کې مختلف دشمنیانې دي، په هغې کې مونږ کردار ادا کړلو او الله تعالی هغه دشمنۍ چې په هغې کې خلکو به شماره کوله د مړو هغه په ورورۍ باندې بدلې شوې. باقي د دې نه بغیر زمونږ په علاقه کې په جرنل سطح باندې چې کم امن و امان خراب دی، چې په هغې کې دهشتګردي ده، په هغې کې قتلونه دي، په هغې کې زخمیان دي، په هغې کې زمونږ کډوالي ده. د دې دپاره مونږ د عوامي نېشنل پارټۍ د پلیټفارم نه هم کوشش کړی دی، که د دې نه مخکې په آزاد حیثیت باندې وو مونږ هم کوشش کړی په دې علاقه کې یو کردار دی او بیا زمونږ کردار داسې دی چې هغه د چا نه پټ نه دی. هغه کردار مونږ د امن و امان دپاره اخ کړی دی چې مونږ د خپل مال او جان دا کوشش نه دی کړی چې مونږ مال جان ته به نقصان ورسیږي، خو د علاقې د خیر دپاره مونږ کوشش کړی، د هغې دپاره مونږ کردار ادا کړی. تاسو به کتلی وي د نن نه 15-16 میاشتې وړاندې په ضلع خیبر تیرا کې چې هلته زما کور و او هغه دهشتګردو په بمونو باندې والوځولو، هغه صرف زما نوره ګناه نه وه، د دهشتګردو سره یا د داسې ظالم قوتونو سره زما د چا سره هم پرسنل دشمني نشته، خو صرف ما دا ویلو چې په تیرا کې دوه قسمه خلک راغلي دي، چې یو د سیکورټي فورسز دي، عسکري قوتونه دي، عسکري فورسونه دي، بل طرف لا چې کم دی طالب دی، دا راغلی دی یو دین اسلام راولید، شریعت راولید، د شریعت خبره کوي، بل چې کم دی زمونږ سیکورټي فورسز دا وایي چې مونږ امن و امان راولو. نو د امن و امان پر راوستو کې او د شریعت پر راوستو کې زه درېمګړی عوام چې کم کډوال کېږم، زه کم قتلیږم، مونږ دا خبره کړې ده چې ستاسو د شریعت د راوستو د وجې او د امن و امان د راوستو د وجې الټا د امن و امان په ځای باندې زه کډوال شولم، زه قتل شولم، زه ودردېدلم، زما بچی چې کم دی هغه د هغې مستقبل غرق شولو، د هغې تعلیمي ادارې بندې دي، هغه ذهني ټارچر دی. موږ صرف دا خبره کوله چې د هغې په بنیاد باندې زموږ د 15 کروڑ روپۍ کور ختم شو، خو د هغې نه بعد تاسو به کتلی وي چې موږ دا کوشش نه دی کړی چې موږ دباو شوي یو. الحمدلله همغه د عوامي نېشنل پارټۍ نظریه ده زموږه چې عوامي نېشنل پارټۍ کله ورته اقتدار میلاو دی یا د کم وخت نه دی په وجود کې راغلی ده، نو هغې د دهشتګردۍ خلاف ډټ کر مقابله کړې ده. دهشتګرد ته یې دهشتګر ویلي، ظالم ته یې ظالم ویلي، مظلوم ته یې مظلوم ویلي. زموږ هم همغه نقش قدم دی چې که کور هم لاړلو خو الحمدلله سرونه هم شته. نن هم موږ د علاقې د امن و امان خبره کوو، د سر په دو باندې کوو، دا یرم نه ده کړی چې مالی نقصان هم وشول اوس به جاني نقصان هم وشي، نه. دا که مونږ خاموش شولو، مونږ غلی شولو، د امن و امان خبره ونه کړله، نو دا داسې وګڼه چې مونږ ته دین اسلام خپل ښودلی چې دا مونږ د جهاد نه بیا انکار وکړلو. د جهاد نه چې کم خلک انکار وکړي دا په هغه 5 فرضو کې دا هغه یو عمل دی چې په هر مسلمان باندې دا 5 عمله فرض دي، دا د هغې حصه ده. نو که کم خلک کم د یرې د وجې یا کمه پارټي د یرې د وجې یا کم نماینده د یرې د وجې یا کم اقتدار کوونکې د یرې د وجې هغه د امن و امان خبره نشي کولی، هغه د بدامنۍ خبره نه کوي، هغه په علاقه کې چې څوک قتل کوي، په علاقه کې خلک مشران وژني، خلک کډوال کوي، د هغې خلاف خبره نشي کولی. زه وایم چې د جهاد نه انکار وکړلو او د جهاد نه چې څوک انکار وکړي په اسلام کې د هغې خپل یو هغه معلوم دی، درجه یې معلومه ده چې دا کمې درجې ته راغلو. زه دا درته ووایم چې زه به د ضلعې په سطح باندې خبره وکړم چې زموږ عوامي نېشنل پارټي کم کمی جرګه راغوښتې وه په باچا خان مرکز کې، د هغې دپاره د هرې پارټۍ نه باقاعده
مشران وټاکلی شولو و هغه مشران ټایم په ټایم باندې په باچا خان مرکز کې د دې جرګې په مخ کې بوتلل او دا جرګه چې د دې وطن د امن و امان دپاره کردار ادا کوي چې دا رنګ راوړي او دا کامیابه شي هغه ټایم په ټایم دستي تر اوسه پورې موږ ته دا وینا شوې ده چې په 23 اګست باندې به اسلام آباد ته مارچ وي. زه خپل عوامي نېشنل پارټي د ضلعي صدر په حیثیت باندې دغه جرګې ته دا ډاډګیرنه ورکوم، دا پیغام ورکوم د 1000 نه ونیسه تر 5000 پورې، زه به غټه خبره نه کوم، تر 5000 پورې که موږ ته څومره هغه هم میلاو شولو چې تاسو په دومره تعداد کې افرادي قوت عوام راوباسئ نو انشاءالله د 1000 نه تر 5000 پورې زه په دې میډیا ستاسو په وساطت باندې دا باور ورکوم چې انشاءالله ضلع خیبر به په اولني صاحب کې وي. نو دې ته خو به زه دا ووایم چې زمونږ د باچا خان کمیشن و همغه یو خبره زمونږ چې یو شی پښتنو که تاسو په ګوندونو کې تقسیم یې، که تاسو په قومونو کې تقسیم یې، که تاسو په ټولګو کې تقسیم یې، په وطن باندې بدرنګي راغلی ده، په وطن باندې بدامني راغلی ده، په وطن باندې یلغار شوی دی. دا یو دومره غټ قوتونه دي چې دا ځان له یو پارټي نشي افورډ کولی، ځان له یو قوم، ځان له یو ضلع چې کومه ده دا یې نشي برداشت کولی. د دې د مخنیوي دپاره د قبایلي سیمې د خلکو سره صرف د یو هغه دی چې دا متفق شي او ته یو ایجنډه لاندې کینی او د دغې بدامنۍ مخه سره په شریکه باندې ونیسي. کنې دغه شانتې لکه څنګه مولانا خنزیب ملي شهید هغه یې راته شهید کړو، دغه شانتې د هر ګوند، د هر قوم، د هرې ضلعې خلک په شهیدان کیږي. د 40 کالو نه تاسو وکتل، د 20 کالو